څېړونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا نرخزیان د سخت ذهني فشار سره مخ دي او د هغې علت دا دی چې په ریاستي او ټولنیزه کچه دوی په بېلابېلو طریقو زورولي کېږي او د دې له امله اکثر د دوی ژوند هم لاړ شي. د ذهني فشار نه د بچ کېدو او د هغې د څېړنې لپاره نن په پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې د نرخزیانو د بیا رغونې لپاره یوه غونډه شوې وه چې پکې هغوی په دې پوهه کړي شو چې دوی به څنګه د عام ولس په رنګ تیروي او دوی ته به د ټولنې برخه ویل کېږي. د نرخزیانو مشر کترینه وویل چې دوی ته په سرکاري دفترونو یا په ټولنه کې سختې ستونزې دي او د هغې له امله د ذهني فشار سره مخ دي. زموږ هم په دې معاشه کې صحیح سشتې چونکې زموږ خپل فیملی مونږ ډیساونډ کې مونږ خپل فیملی نه ایکسپټ کوي نو په دې باندې مونږ د ډېر زیات ډیپریشن ماغه ځینې مونږ سټارټ واخلو چې کله مونږ خپل فیملی ډیساونډ کې مونږ خپل فیملی نه بهر روزو او مونږ بیا مختلف قسمه ډیرو کې یو بیا ګورو بیا مختلف قسمه کریمینل خلک مونږه مختلف لاسونو ته لاړ شو هغه مختلف طریقو سره مونږ استعمالي هغه کې زموږ هریسمنت هم کیږي هغه کې زموږ مرډرز هغه کې زموږ وخته هم کټ کیږي هغه زموږ کپڑے وغیرہ هم مطلب هر قسمه د معاشري چې بیزتی وي امون سره کیږي خو هغه کې مونږ بیا اخر دې هدا پورې مونږ لاړ شو چې مونږ د خپل د ژوند نه دونه تنګ شو چې مونږ اخر کې دا سوچو چې زموږ د ژوند هیڅ د دې مقصد نشته او مونږ د خودکشي کول کوشش وکړو. څېړونکي پروفیسور ډاکټر فیاض احمد وایي چې دوی څېړنه کړې ده چې څنګه به د نرخزیان د ذهني دباو نه خلاصېږي نو د هغې لپاره دوی ته تربیه ورکړې ده. مونږ چې کومه یو بیس لاین سروې وکړه مونږ دا کتل غوښته چې مونږ د پته ولګي چې آیا زمونږ چې دا کومه د کمیونټي یو حصہ ده د خلک زمونږ د ترانسجنډر چې کوم په کمیونټي کې دي د دوی سره د منټل هیلث غټ چې کوم ډیپریشن شو انزایټي شو یا سوسایډل آیډیشن چې دوی خودکشي کول والا سوچونه دوی جوړیږي چې مونږ د اول په یو بیس لاین سروې کې لیول زګورو چې آیا شته مو غنښت هغه نه مونږ ته پته ولګیدل چې دا درې شیزونه په دې کمیونټي کې ډیر زیات دي کافي حد پورې ډیر اوچت پریوالنس دی نو دا هغه نه پس مونږ دا چې کوم د دې سټډي نور پارټس دي دا غوي کې دا حصہ وا چې مونږ دا کمیونټي دلته راوغواړو سټیک هولډر سره مونږ یو انګیجمنت د دوی سره وکړو یو ورکشاپ وکړو یو خو ټیپیکل سوسایډ دی لکه خودکشي کول او یو د آیډیشن چې هغه خبري هغه طرف ته منټل هیلث یو جوړه ایریا ده نو دا ګریجوالي رو هغه طرف ته زی په خپل د دوی د موجودګي په دې معاشره کې او د دوی د خپل ذات سره چې کوم جنگ دی نو دا یو ډیر کمپلیکیټډ شو. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه دا مهال په پښتونخوا صوبه کې د 100,000 نه زیات خواجه سره ژوند کوي او په تیرو 8 کالو کې د 90 نه زیات خواجه سره وجل شوي او په زرګونو باندې تشدد هم شوی دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز پېښور.